زموږ په معاشره کې چې کوم قسم شرک وي هغه شته دی، بلکې داسې شرکونه شته چې د مکې مشرکان هم نه پېژني. داسې شرکونه په دې معاشره کې شته. زموږ دا خبرې په خلکو ډېرې ترخې لګي. وایي دوی ولې دا شرک کوي؟ نو څه شی وکړو؟ ستا شرک ته زه توحید ووایم، ستا شرک ته زه اسلام ووایم، ستا شرک ته زه ایمان ووایم. شرک دی که په تا خلک یو که په تا بدلوي. هر رنګ کې په دې معاشره کې شرکونه خپاره دي. او د قبر مالګې سټاو، هغې کاڼي په ځان پورې راکاږه، او هغه د خیر او شر مالکان ګڼه، اولیاء او دغه رنګه نور نیکان او صالحین. چې دا شرک نه وي، بیا دنیا کړو شرک شته نه، او بیا ابو جهل ته هم چاته مشرک ونه وایي. ګوره شرک دی او شرک دی او شرک دی او شرک دی. فور دی روان شه ځان دې راخوېزو خر جوړ کړی دی. د کشمیري شی وایي چې کله غار حرا او غار سر ته ورسېدم نه دا کمیس مې لږ دا کمیس چې مې کله لږ کړو نو دا ځان مې په دې غار کې په دې غار سور کې داسې ووخره ووخ دې د پورې ځان مګلې دې د پورې ځان دا جایز دی. ها دا شرک نه دی، شرک دی او شرک دی او شرک دی او شرک دی. فور دی روان شه ځان دې راخوېزو خر جوړ کړی دی. نو دا باندې د خدای په قهر اخته سړی نه د ده په دې یو چشمه کې په دې شرک لګېدلی وي او په دې یو چشمه کې بدعت لګېدلی وي. دا سترګه داسې بنده کړي لکه دا خو ټول راته مشرکان ناست دي، لکه دا خو ټول خدای دې کور وران کا هغه چشمه د شرک اچولې او دا یو چې داسې کولو کړي دا بله بنده کړي لکه دا خو راته ټول بدعتیان ناست دي. نو بل کار یې بیا ني بدعتیان او مشرکان بدعتیان او هغه په خپله باندې لوی بدعتي او په خپله باندې لوی منافق راغلي دي. خبره مې له څه نه شروع کړه، دا بدعت نه دی. د بخاري روایات دي صحابه به د حضور صلی الله علیه وسلم د چاردام اوبه راواغستې. حضور صلی الله علیه وسلم چې به کله چاردام کول نو د چاردام د اوبه به یې راواغستې، داسې لاس به یې ورته نیولې او هغه د چاردام اوبه به یې په ځان باندې داسې راښکلې او چې چاته به ونه رسېد نو هغه لوندوالې به یې راواغست، هغه به یې داسې راکړه. بخاري نقل کړي دي امام بخاري رحمه الله چې کله به حضور صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې توکلې، د لاړو مبارکو د توکلو په وخت کې به خلک راوړل، صحابه به راولګي دا لاس به دې لاړو ته ونیوله، د خولې دې لاړو ته یا د سینې مبارکې دې لاړو ته چې تاسو ته خراش شي وایي دې ته به یې د لاس مبارک داسې ونیول او هغه لاړې به یې په ځان باندې راښکلې چې دا د برکت او د خیر یو ذریعه راغلې ده. دا تبرکات ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بیا تاسو سوچ وکړئ چې د کائنات د بادشاه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارکه سره څه شی لګېدلي او هغه ستا د دې وجود سره هم ولګي، نو ته سوچ کوه دا څونه عظیم